بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 15 درس دی. نن به مونږ احکام میاه الآبار، آبار د بیر جمع د کویانو ته وایي. نو نن به د کویانو د اوبو احکام وایو ان شاء الله. نو په دې احکامو کې اول نمبر احکام دا د حکم جمع ده. حکم یو ته وایي، یو حکم ته وایي، احکام ډیرو حکمونو ته وایي. نو احکام معنی د حکمونه، حکمونه. میاه چې دی دا د ما جمع ده، عربی کې ورته ما وایي، ما اوبو ته وایي، او دا د اوبو جمع ده، اوبو. ټیک شو جی. میاه دا د اوبو جمع ده او ماه چې دی دا اوبو ته وایي، اوبه. آبار دا د بئر جمع ده، بئر. بئر دا کوی ته وایي. د کوی جمع، د بئر جمع آبار دی. دا بئر هم ویلی شي او بیر هم ویلی شي، دواړه ویلی شي، حمزه سره هم ویلی شي، یا سره هم ویلی شي. نو د بئر جمع، د بئر جمع چې دی آبار، آبار معنا کویان، کویان، کویان. نو د کویانو د اوبو حکمونه، د کویانو د اوبو حکمونه. اذا معنا دا کله چې، کله چې وقعت معنا دا پریوته، پریوته، ګرنا، پریوته. پریوته. فی معنا دا کی او بئر معنا دا کوی، کوی. نجاست معنا دا ناپاکی. و معنا دا او، لو معنا دا کچره، کچرتا. کانت معنا دا وی. قلیلتن معنا دا لگ، کم، لگ. کاف معنا دا پشان، او قطره معنا دا یو وړه قطره. دم معنا دا وینا، خون ورته اردو کې وایي، وینا. او معنا دا یا. قطره معنا دا قطره. خمر معنا دا شراب. وجبه، وجبه یعنی لازمه، لازمه. لازمه معنا دا لازم، لازم، لازم یا واجب وي یا ضروری وي، دا ټول معنی کولی شي. اخراج معنا دا راوخکل، راوخکل، راوخکل. ما معنا دا هغه اوبه، هغه اوبه. فی معنا دا کې. بئر معنا دا کوی، او من معنا دا او، ما معنا دا اوبه. اوس مسئلې ته غوږ کېږدئ. اذا وقعت فی البیر، اذا معنا دا کله چې وقعت پریوځي، فی البیر په کوی کې، نجاستون ناپاکی، ګندګي. ولو او کچرتا کانت قلیلتن، دا ګندګي چې دی دا لږه وي. که قطرتن، لکه د یوې قطرې په شان. دمن د وینې، د وینې یو قطره هم پکې پرېوته. او که قطرت خمرن، یا د، او که قطرت خمرن، یا د شراب یو قطره پکې پرېوته. وجب اخراجو، یعنی واجب دی، لازم دی، ضروری دی اخراج او راوخکل ما هغه اوبه فی البیر په کوی کې چې دی، من الماء ټولې اوبه. یعنی د کوی په کوی کې که یو قطره، یو ساس کې، یو ساس کې دا د وینې پرېوتو، یا یو ساس کې دا پکې د شرابو پرېوتو، نو د کوی به ټولې اوبه راوباسي، نو بیا به دا د کوی دا اوبه پاکیږي. او که دا ټولې اوبه دې ترې راونښکلې، لږې دې ترې راوښکلې، نو بیا د کوی دا اوبه نه پاکیږي. د کوی اوبه به اله پاکیږي چې په دې کې یو ساس کې وینه یا یو ساس کې شراب پرېوته، نو په دې حالت کې به بیا د کوی څومره اوبه چې دي دا ټولې به راته شي، کوی به راته شي، د هغې نه پس چې کوی کې نورې اوبه راځي هغه به پاکې وي. خو د کوی دا دیوالونه چې دي دا وینځل پکې نشته دی، دا ضروري نه ده او نه د دې ضرورت شته، بس صرف اوبه ترې وباسه، کوی دې پاک شو. بیا وایي اذا کله چې وقع معنا پریوت، پریوت
ما معنا د فی معنا د کی، بئر معنا د کوي، حیوان معنا د جاندار زنده سر، نجس العین نجس ناپاکه ته وایي، عین معنا د ذات، داسې یو څیز چې د هغه پوره ذات پلیت وي، یعنی مکمل ذات پلیت، مکمل ذات پلیت وي، لکه د خنزیر غوښه هم پلیته ده، د خنزیر جوټه هم پلیته دي، د خنزیر څرمن هم پلیته ده، د خنزیر هر یو څیز پلیت دی، نو هغې ته نجس العین وایي. نجس العین دا پوره یو نوم دی. نجس العین مکمل پلیت ذات، پلیت څیز، مکمل پلیت ګنده څیز، مکمل پلیت ذات. کاف معنا د پشان او خنزیر خو پیژنئ خنزیر ته وایي، په عربی کې ورته خنزیر وایي، په اردو کې په پښتو کې ورته موږ وایو. وجبه یعنی لازمه معنا د لازم دی، لازم. وجبه معنا د لازم یا ضروری، لازم یا ضروری، ضرور لازم یا ضرور. اخراج معنا د راوښکل. ما معنا د هغه اوبه، فی معنا د کی او بئر معنا د کوي، من معنا د نه، اردو کې وایي سے، ما اوبه، سواء خوا یا موږ وایو په پښتو کې یو خبره ده. مات الخنزیر، مات معنا د مړ شو، مړ وي. خنزیر فی معنا د کی او بیر معنا د کوي، او معنا د یا. خرجه معنا د راووته، راوښکل، راووته. حیا معنا د ژوندی، واو معنا د او. سوا معنا د یو خبره ده. وصله معنا د رسیدلی وي، وصله معنا ده اردو کې پہنچنا، او دلته په پښتو کې موږ وایو رسیدلی وي. فم معنا د خوله، اردو کې ورته مون وایي. هو معنا د دغه خنزیر، د دغه حیوان هغه. اله معنا د پورې، او ما معنا د اوبه. ام معنا د یا، لم معنا د نه. یسول معنا د رسیدلی وي، رسیدلی. اوس درته بله مسله وایي جي، اذا وقع کله چې پریوته فی البیر په کوي کې حیوان جانداره، یو داسې جاندار نجس العین چې مکمل پلیت وي. نجس العین معنا د مکمل پلیت، چې ذات مکمل پلیت وي. کل خنزیر، لکه د خنزیر په شان. خنزیر چې دی د مکمل ذات پلیت دی، د غوښه پلیت ده، د جوټه پلیت ده، د سرمن پلیت ده، هر یو څیز ده، نو دته نجس العین وایي، یا که مکمل پلیت ورته وایي. نو که په اوبو کې دا نجس العین دا خنزیر پریوتو، نو وجبه اخراجو، نو بیا لازم دی، ضرور دی اخراج او راوښکل ما هغه اوبه فی البیر چې په کوي کې دي، من الماء د اوبو نه. د اوبو په کوي کې چې څونه اوبه دي هغه ټول راوښکل بیا لازم دی، ضروري دی، واجب دی چې کله پکې خنزیر پریوتو. سواء یو خبره ده، برابر خبره ده. مات الخنزیرو چې دا خنزیر په دې فی البیر په دې کوي کې مړ شوی وي، او خرج حیا یا تی ژوندی راوتی وي. که مړ شوی وي او که ژوندی دی ته راوښکو، په هر حالت کې چې دی ته راوښکلو، خو که په کوي کې پریوتو نو د کوي دا اوبه مکمل پلیت دي، او دا به ټولې د کوي دا اوبه مکمل به راوباسي. وسواء او یو خبره ده، وصله فمه چې د دې خنزیر دا خوله رسېدلې وي. وصله معنا رسېدلې وي، فمه د دې خنزیر دا خوله الی الماء اوبو ته، یعنی که د دې خنزیر دا خوله اوبو سره لګېدلې وي، ام لم یصل او که نه وي لګېدلي، په دواړو حالاتو کې به
دا د دې اوبه د دې کوي دا ټولې اوبه راوباسي که دا خنزیر اوبو کې پرېوتو که ژوندی دې ترې راوښکو او که مړ شو پکې په دواړو حالتو کې به ټولې اوبه راوباسي که د دې خنزیر دا خوله اوبو سره لګېدلې وي او که نه وي لګېدلي په هر حالت کې به د کوي نه ټولې اوبه راوباسي د کوي اوبه پلیتې دي دا به ټولې د اخره پورې راوباسي بیا چې کوي کې نورې کمې اوبه راځي هغه به بیا پاکې وي بله اوس مسله درته بیانوي وایي واذا کله چې وقعه پرېوځي پرېوته فی معنی ده کې او بیر معنی ده کوي حیوان معنی ده جاندار لیس معنی ده نوی نشته بنجس العین لیس بنجس العین او نجس العین نوی لیس معنی ده نه نوی بنجس العین نجس العین یعنی مکمل ذات پلیت و معنی ده او لیکن معنی ده لیکن سؤره سؤر جوټه ته وایي جوټه او هو معنی ده د هغه نجس ناپاک وجبه معنی ده لازم وي ضروري ده ضروري ضرور اخراج معنی ده راوښکل راوښکل ما معنی ده هغه اوبه فی معنی ده کې او بئر معنی ده کوي من الماء معنی ده د اوبونه اوبونه ښه اوس درته بله مسله وایي واذا وقع چې کله پرېوته فی البیر په کوي کې حیوان داسې جاندار لیس بنجس العین چې هغه نجس العین نه وي د هغه نجس العین معنی ده مکمل ذات پلیت چې د هغه مکمل ذات پلیت نه وي ولکن لیکن سؤره د هغه جوټه د دغه جاندار جوټه نجس ناپاکه وي وجب اخراج بیا هم لازم دي اخراج راوښکل ما هغه اوبه فی البیر چې په کوي کې دي من الماء د اوبو نه کوي کې چې څونه اوبه دي د هغې دا ټولې اوبه به بیا راوباسي چې داسې یو جاندار په کوي کې پرېوتو چې هغه ذات خو مکمل پلیت نه دی خو د هغه جوټه پلیته ده نو بیا به هغې د دې حالت کې به هم دغه ټولې اوبه د کوي نه راوباسي بله مسله درته وایي اذا معنی ده کله چې وقعه معنی ده پرېوته فی معنی ده کې او بیر معنی ده کوي انسان معنی ده انسان و معنی ده او خرج معنی ده راوښکل من الماء معنی ده من معنی ده نه او ما معنی ده اوبه حیا معنی ده ژوندی و معنی ده او لم معنی ده نه تکن معنی ده وی علا معنی ده باندې بدن معنی ده بدن او هی معنی ده د هغه نجاستن معنی ده ناپاکی لا معنی ده نه یکون معنی ده وی الماء معنی ده اوبه او نجسن معنی ده ناپاکه اوس بله مسله ده جی وی واذا وقع او کله چې پرېوته فی البیر په کوي کې انسان و معنی ده او خرج راوښکل من الماء د اوبونه حیا راوته وخرج معنی ده راوته خرج معنی ده راوته راوښکل نه راوته من الماء د اوبونه حیا ژوندی ولم تکن او نوی علی بدنه د انسان په بدن باندې نجاست ناپاکی لا یکون الماء نجسا اوبه نه ناپاکه کیږي وای کله چې په کوي کې انسان پرېوتو او دا انسان د دې اوبو نه ژوندی راووتو او د دې انسان په بدن باندې څه پلیتي نه وه څه ناپاکه ګندګي پې نه وه چې دا کله کوي ته پرېوتو نو وایي د ده که دا دې کوي ته پرېوتی دی نو د ده دې کوي ته په پرېوتو سره اوبه نه ناپاکه کیږي بیا د دې نه دا اوبه راوښکل ضروري نه دي لازمي نه دي نو دا
د نن ورځې زمونږ درسو دا څه لازمي ضروري خبرې پکې وشوې انشاءالله د نورو چې کومو څیزونو څه چې اوبه ناپاکه کېږي هغې باره کې به انشاءالله مخکې نور درسونه کېږي نو دا نن زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام